پر رعایه کې را روانو چې ویې کتل یو نابینا یهودي دی سوال یې کو نابینا یهودي سوال کو عمر فاروق لاس ونیو سوال څنګه کې سوال خو حرام دی سوال څنګه کې هغه ورته وی امیر المؤمنین زه چې کله تکړه وم نو جزیه به مې مسلمانانو له ورکوله نو اوس کمزوري شم کار نشم کولی نو خیر غواړم توجه غواړم کار نشم کولی نو خیر غواړم نو عمر فاروق ورته جواب کې وی ښه وی راځه را روانه کې ځان سره هغه وخت کې علي رضی الله تعالی عنہ وزیر خزانه علي وزیر خزانه راوسته يهودي مخکې ته په اس باندې کېنو عمر د اس نه راکوشو د اس مهارې نیولې دی یو يهودي نابینا کمزورې سوالګر انسان په اس کېنولې دی امیر المؤمنین د اس مهار نیولې دی د علي دروازې ته راننوته علي دا انسان نابینا دی د ده دپاره د وظیفې لیکل وکړه وایي دا یهودي وي وایي چې زما دپاره د لیکل شروع شو نابینا هم ښکارېدنه په کاغذ ما کشکش اورېده علي زما دپاره وظیفه لیکله او ما د عمر دپاره کلمه لیکله شوق سره سبحان الله علي زما دپاره وظیفه مقرر کړه او ما د عمر دپاره چې کوم دی نو کلمه وویه مسلمان شوم زما محترم هغه سیرت د نبی هغه سیرت د عمر نبی اسلام مبارک فرمایي نبی اسلام مبارک فرمایي عمر داسې دی چې لو کان بعدي نبی لکان عمر بن الخطاب که زما د دنیا نه پس بل پیغمبر راته نو لکان عمر بن الخطاب رضی الله ابا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی زمانه بل پیغمبر به دا عمر او د ما محترم او یو بله جمله وی دا عمر بادشاهي او امیر او امارت داسې و چې 22.5 لاک مربع میل باندې امارت او تخت یې څنګه و د مدینې منورې گویا چې په دا حال کې په جومات کې گویا تخت یې داسې و چې هغه د سرو د سپینو نو تخت یې د مدینې منورې په صحن کې چټایي لګولې په هغې به کېناسته او د شپې به جامې بدلې کړې د مدینې منورې په کوڅو کې به ګرځېده د غریبانو حال به معلوم و د بادشاهي و د چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د مدینه منورې په کوڅو کې د شپې اخیره جمله هم بس کو د مدینه منورې په کوڅو کې بار ګرځېده چې وې قتل د کور نه आवाज راځي د چغو आवाज راځي وې عمر دروازه وډبوله आवाज راغی چې دا ماشوم د پیونه نه قطه کېږي زما په سینه کې پی نشته او عمر اعلان کړی دی چې کوم ماشوم د پیونه قطه شنو وظیفه به ملاویږي عمر وی چې دا आवाज مور دسته کې د شپې شپې رالم وی وزیر خزانه مې را بار کړ ما وی راشه اعلان وکړم دستخط مې وکړ چې ماشوم پیدا شي د مور د ګېډې نه وظیفه ولا مقرر کړه شوق سره سبحان الله وای ماشوم چې پیدا شي وظیفه مقرر کړه دومره فکر بیا یو شپه ګرځېده چې څه تکلیف خو نشته بیا د شپې ګرځېده چې وی قتل د شپې आवाज راغی بیا د چغو आवाज راغی عمر دروازه وډبوله ولې جاړي ابه وی بچی مې وګې دي اخیره جمله مې متاسو ته پکې نقطه وي بس دعا کوو زما محترم بچی مې وګې دي او الله به د عمر نه تپوس کوي بچی مې وګې دي او الله به د عمر نه تپوس کوي عمر وی چې د आवाज مې د ابه اورېده وي قسم دې دا ویښته را باندې ودرېده نو دروازه مې کړو کړم ابه ولې وی چې مې وکتل ابه یو کټوې دغه کړې ده او پکې کاڼي اچوري او سمسې پکې تاوي او ټکه ټکه کوي چې زما د بچی په دې باندې نو لوګه دونه سیوا شوې ده چې زما بچو له د لوګي نه اوس خوب هم نه ورځي نو په دې دوکه کوم بچی مې جاړي لوګي دا علم عمر فاروق لاړ بوجه په اوګه کړه د اوړو علم ورته اسلم غلام دی اسلم دغه ټیم کې غلام دی ورته وی امیر المؤمنین دا بوجه به زه په اوګه کما بوجه به زه په اوګه کم هغه ورته دا بوجه به دنیا کې ته په اوګه کې لیکن د قیامت پر ورځ به د عمر بوج ته په اوګه کړی شي غلام ته مخکې روان دی او امیر المؤمنین ساته روان دی مزدور دی جی پد خلکو به پته نه لګول شو چې کله یو ملک فتح کېدو امیر المؤمنین سره مذاکرات عمر سره کېدو نو ځان سره یو غلام دغه کړو چې هغه غلام حبشیو چې کله په دغه مصر په ګیټ باندې ننوته نو نمبر د هغه غلام په اوخه باندې سور او امیر المؤمنین مهار نیولو نو د مصر بادشاهان وی چې دا تور چې کوم دی دا غلام دا تور امیر المؤمنین دی د موږ له شکست را کړي د دنه خدا غلام خپل دی چې ورته وی چې دا ول پیوندونه په کپړو کې نیولې او د اوخ مهارې نیولې د دن امیر المؤمنین عمر فاروق ته زما محترم دا عمر فاروق هغه چې دا وی داسې سړی سره جنگ نه کیږي داسې سړی سره جنگ نه کیږي ځان وته تسلیم کې زما محترم عمر وی بوجه مې په اوګه کړې و رالم ماشومان له په خپل باندې دغه وکړه وی عمر وی ما اوړه واغل په خپل باندې ډوډۍ مې پخه کړه او ماشومانو له امیر المؤمنین ماشومانو له په خوله کې نوړې ورکې او دا مور مو ته جاړي او عمر وی زما د سترګو نه اوخ کې بهیږي عمر وی د سترګو نه اوخ کې بهیږي حتی تر دې پورې چې د عمر ټوله ګیره
د اوښکو نه لمده شوه او د ابې نه مې بار بار غوښتل چې عمر ماف کا ابې نه به مې بار بار غوښتل چې عمر ماف کا ابې راته چې عمر نه ماف کوم نه ماف کوم ما ورته وی چې نه ماف کې ما ورته کوم بدبخته چې ته په عمر باندې یادې هغه ستا مخې ته ناست دی وایي حتی تر دې پورې چې ابې دا وکتل وایي د ماشومانو جړل چې سترګې اوښکې پاکې شوې نو عمر وایي چې تر کومه پورې د ماشومانو جړلي دي نو عمر به اوس تا ماشومان هم خندوي په ګډه ګډه به ورته ګرځېدل او ماشومانو به ورته خندل عمر پکیا د پاکستان مربع امیر المؤمنین په ګډو باندې ماشومانو ته ګرځي وایي چې څونه ماشومانو جړلي دي نو دونه به دا ماشومان خاندي نو عمر به تیجي ابې چې ولیدل چې عمر دا امیر المؤمنین دی چې د ده د وجې نه د کیس او د کسرا بادشاهان د یرې نه متیازې کوي په تختونو باندې وایي راپاڅېد چې عمر مې ماف کړی دی وایي ابې وایي چې زما د یرې نه زما د یرې نه د الله د یرې نه مې ماف کړه ابې وایي د الله د یرې نه مې ماف کړی بیا هم عمر په خپو کې پروت دی وایي چېرته د الله په دربار کې زما شکایت ونه کړي الله په دربار کې زما شکایت ونه کړي دا ابې ورته وایي شکایت نه کوم وایي دغه عمر دی چې کله دغه شو مملکت برابر شو وایي کمزوري شو د مسجد نبوي نه بار راووتو اواز یې وکړو خدایه اوس ما واخله خدایه نور زه دا فریضه انجام ته نشم رسولی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین بلې جمعې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین دعا وکړئ خیر د پر خدای د خیر او د رحمت باران وکړي الله د خیر او د رحمت باران الله څوک چې د قرآن بې حرمت کوي خدای په خپله توره باندې ووایي الله زموږ په حکمرانانو کې ایماني جذبه پیدا کړي الله حکمرانانو کې ایماني جذبه پیدا کړي الله زموږ په مولیانو کې ایماني جوش او جذبه پیدا کړي امت محمدیه د پاکستان مؤمنانو کې خدای ایماني جذبه پیدا کړي الله زموږ ناستا پاستا ولاړه مال جان د خپل رضا او د دین لپاره قبول او منظور کړي زموږ یو ملګری کور والے بیمار د دعا وته کې الله ولې شفای کامل عاجل وکړي الله دې په خیر باندې کور کې ښه کړي څوک ملګري بیماران دي الله ته شفای کامل عاجله مستمره نصیب کړي څوک قرضدار دي خدای د قرض د عذاب نه اوساته د چا خپل کورونه نشته خدای کورونه ورته ورکړي الله موږ د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادثو تانو کچرو هسپتالونو خدای اوساته په وخت ځن کې درم دا کلمه په جبر او شوق سره وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله सलाम